تورخم دروازه چې کم و بیش 25 ورځې د تجارت لپاره او د مسافرینو لپاره په ځینې وجوهاتو باندې بنده وه. وجوهات که هر څه موږ به د تجارت پاکړه د دې نقصان او د دې د دواړو ولسو د مریضانو کم تکلیف دی، د مسافرینو کم تکلیف دی، نو داسې د دې اندازه نشته. که تاسو ما نقصان تپوس کوئ د دې نقصان به زه تاسو ته څه اندازه وښیم، د دې نقصان ډېر زیات شوی دی. ډېر داسې د افسوس خبره ده چې ډېر بیماران که هغه افغانستان طرف نه راتلل غواړي هغه نشو راتلی. ډېر بیماران که هغه دلته په پېښور کې دي هغوی سره خرچې هم خلاصې دي، هغوی واپس نشي تللی. ډېر داسې خلک چې هغوی د هوایي جهاز سفر برداشت نشي کولی. سرحدي علاقې دي پېښور او جلال آباد، نو په دې کې د ګیټ بندېدل نقصان چې کوم دی هغه ډېر زیات حده پورې چې کوم دی یو ناروا سلوک و. بهرحال چې هر څه سیاسي ستونزې وي یا د دواړو حکومتونو هر څه تنازعات وو، خو خواهش دی او تاجر په حیثیت بیا یو ځلې غوښتنه موږ دا کوو چې دا ګیټ بندېدل نه دي پکار. دې سره ولس ته دواړه طرفې ډېر لوی نقصان رسیږي. هر څه ستونزې که سیاسي اړخ کې وي که د ډیفنس په سیکټر کې وي پکار ده چې دواړه مسؤلین په خپل خپل وخت سره کینی او دې کې ډیلی ونه شي، عوامو لپاره دا مشکلات مزید زیات نشي. تجارت پاکله ډېر داسې زموږ خپل اموال ولاړ دي په تورخم کې. ډېر تاجران چې اخوا نه کم د هغوی اموال اخوا ولاړ دي. تاجر ته نقصان وشو، ټرانسپورټر ته ډېر لوی نقصان وشو. د یو موټر سره چې کوم د ټرک روان دی او هغه باندې لاره بنده ده، دې پسې وروستو 3-4 کورنۍ تړلې شوي دي. ډرایور چې هغه پیره وکړي هغه ته خپله دیاړي میلو شي، کلنډر ته دیاړي میلو شي، د ټرک خاوند ته خپله مزدوري میلو شي. پکې چې د چا مال پروت دی هغه مال که خپل ډیسټینیشن ته خپل مقام ته ورسیږي، نور ګټه او تاوان سره تاجر عادت وي. خو د سرحد بندېدو نقصان چې کوم دی، اوس مهمه خبره دا ده چې دا سرحد خلاص شو. نن 4:30 بجې امکانات دي چې دا به خلاص شي. ځینې وجوهاتو په وجه نن مریضانو ته به ترجیح ورکوي او بیا به عام مسافرین د جمعې د ورځې اورو داسې چې خلاصوي. خو که دا سرحد نن خلاص شو، خو د 25 یا 6 ورځو چې کم بندیز دی په دې دونه لوی اثر په تجارت پرېوتی چې دا نقصان 3-4 میاشتو کې دا سرکل واپس چې کم دی بحال کېدی نشي. دې ته 3-4 میاشتې مزید پکار دي. حکومت او د حکومت مامورین خو دې نه مبرا دي، خو دغه ستونزه د تاجرانو ده. په دې باندې تاجر پوهېږي چې هغه به څونه زحمت نور کوي، او که دغسې دوامداره دا ګیټ خلاصي نو د کرایو د جګوالي، د موټر واپس سایکل جوړېدل، ترتیب جوړېدل، د ترانسپورټ ترتیب او سایکل جوړېدل، دا یو خپل ځان له فارموله ده. اوس بېشک د دې 25 ورځو د خلاصون نه بعد موږ په دې د الله شکر ادا کوو چې دواړو حکومتونو یا د دواړو د ډیفنس غړي خپلو کې کېناستل او چې کوم د دوی خدشات وو هغه حل کړل، عوامو ته لاره خلاصه کړه. خدای دې ورسره ښه وکړي. خو بیا هم 3-4 میاشتو کې هم دا خپل ځای ته نه راځي.